داسې تقواداری، داسې د الله تعالی عبادت په داسې انداز سره هغې وکړو او خوب یې نه و، خوب یې بالکل نه و. د شپې به هم وده نه شو او سحر به بیا طالبانو ته درس کاو. نو چېرته د غرمې ټیم به لږ شانتي وده شو، لږ شانتي به وده کېده او بیا به مازدیګر ماسپښین بیا راپاڅېده. نو په دې دوران کې چې کوم دی یو سړی راغی، دی وخوت بره خپل کور ته او دی سترګې ورلې وده شو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خوب یې نه دی کړی، ګوره پوره شپه ویښ دی، سهار یې درس ورکړه طلباو ته، دغه لږ وخت دی چې په دې کې دی آرام کوي. یو کس راغی دروازې وټکوله، دروازې چې وټکوله دی راپاڅېد. بیبي ورته وایي سمله مه راپاسه، سړی به ولیږو مونږ ستا خو دغه لږ ټیم دی په دې کې ته خوب کوې او نور ستا خوب خو نشته، ته وده شه آرام وکړه. وی نه خیر دی زه ورځم، چا به ضروري کار یي څه د مسلې تپوس به کوي. هغه راغی سړی دروازې وټکوله، دی راووت بار ته وی ها ملګري ستا څه مسله ده؟ وی جي مسله خو مې په ذهن کې وه خو چې دلته رالم نو مسله نه هیر شو، مسله نه هیر شو. زه وی ټیک ته لاړ شه، مسله چېرته کله یاده شي بیا راشه زما خواله. دی روان شو، بیا لاړ، بیا امام ابو حنیفه راغی سترګې پټې شوې وده شو. لږ وخت پس دی بیا راغی دروازې وټکوله. چې کله بیا راغی نو امام ابو حنیفه بیا راپاڅېد، بیا دروازې له راغی. چې کله دروازې له راغی نو ها ملګریا مسله راته یاده شوه که نه؟ وی جي مسله خو راته یاده وه خو چې څنګه ستاسو دې کور ته راننوتم نو په دغه وخت کې نه هېر شو. وی زه ټیک شو لاړ شه یاد یې که بیا که دا زه وې یا بل څوک وی نو دا سړی به 2-3 څپېړې والی مې چې لکه خدای دې غرق مه که. دغه 2 منټه زما د آرام وخت دی، ته چې کوم دی راځې بار بار مسله به دې مسله نه یو ته راځې او زما آرام خرابوي. وی لاړ شه ملګریا او مسله دې یاده که چې یاده شي بیا راشه بیا ماته ووایه. ګوره دومره صبر وې، داسې زندګي. دی لاړ، څه وخت بعد بیا راغی، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وده شوی دی، بیا یې دروازه وټکوله. بیا چې کله راپاڅېد وی ها ملګریا مسله دې ته یاده شوه که نه؟ بیا او مسله راته یاده شوه. مسله دا ده چې کله انسان ګوره مسلې ته غوږ کېدی چې څنګه مسله ده. کله انسان ډک بول وکي میتیازي وکي انسان، نو د دې انسان دا میتیازي خوږې دي او که ترخې دي؟ انسان دا میتیازي خوږې دي او که ترخې دي؟ نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي ګوره دا که بل څوک وی یا زه وی یا بل وی یا څوک وی وی چې راځه چې بودې ځما او لږې د منډې وسکم ته یې وسکه نو ما ته به هم مسله معلوم شي او تا ته به هم مسله معلوم شي. یو چمچ چې کوم دی ته وسکه نو ته به هم پوه شي چې یاره دا خوږې دي که ترخې دي او ما ته به هم پته ولګي. ګوره دومره تنګ کړی دی، د هغې باوجود وله څه جواب ورکوي، د هغې باوجود وله دومره په بهترین او ښایسته انداز کې وی کله چې د انسان ډک بول وکړي که نه نو په دغه وخت کې چې کله دا تازه نرمي نو په دغه وخت کې دا خواږی، او چې کله دا وچ شي نو بیا تارخه شي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې کله دا تازه نو په دغه وخت کې دی له مچان راځي او مچ همیشه دپاره خوږ څیز له راځي، او چې کله دا وچ شي نو بیا مچان دی له نه راځي. وی ټیک شو بالکل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زنده‌باد او زه مرده‌باد. تا وګټله او ما وبېلله. وجه څه وه؟ مسله ده چې څوک یې پوښتنه کوي، خو زه په دې کلي کې د ټولو نه غټ مخالف ستا وم. نو په یو ځای کې ناستو په مجلس کې، هلته کې خلکو ووایي چې امام ابو حنیفه ډېر لوی فقیه دی او ډېر صبرناکه انسان دی او ډېره لویه تقوا ده په دې انسان کې، په امام ابو حنیفه کې. نو ما ورته ووایي چې زه مړه هغه خو داسې سړی دی، هغه داسې دی، که نه زه یې ګورم، زه اوس یې تاسو وګورئ. نو ما ته دا مسله دا 2-3 ځله ښه یاده وه چې راتلم به ستا خواله، خو ما وی چې زه د دا صبر چیک کما، زه د دا تقوا وګورم چې بده کې تقوا څومره ده. نو د دې وجه نه ته پاس شوې او زه پیل شوم او د هغې لاس یې ښکل کړه په خپو باندې ولا سم لاس، او د هغې نه بیعت وکړه او د هغې چې کوم دی په لویو شاګردانو او په لویو مریدانو کې هغه شمار کړی.